د هسپتال خبره مو کدي بیګا مونږ د پبو هسپتال خبره کړې وه بالکل او هغه ډېر لوی بریکینګ نیوز هم دی او شرمناک حقیقت دی د دې نوښار دپاره زه تاسو ته یو خبره کوم دي زه چې بیګا راغلم او سار زه راپاڅېدم زما وټسپ ډک پبو هسپتال کې ګایني وارډ لیبر روم کې ناستې ډاکټرانې د هغوی د دې نه بغیر بل کار نشته چې د طبیعت هسپتال هم ورته ښیي د مریض د علاج د پرچو نه وګوري چې یاره د مریض مخکې قاضي کې علاج کړی دی چېرته تللی دي دی لیډي ریډینګ ته تللی دي دی د پرایویټ هسپتال ته چېرته تللی دي د مریض حالت ته وګوري نو که لږ ډېر ښیي نو هغه خپل ځان ته یې پرایویټ راکاږي ګانې د دې نه بغیر بل کار نشته دي چې ته لارټ ته ځه ته قاضي ته ځه او ته هغه شیرپاو ته لاړ شه او ته دې پرایویټ هسپتال ته لاړ شه دا ریفر هسپتالونه جوړ شوي دي او زه به دې ته د کمیشن کمپنیانې وویل زمونږ د پبو هسپتال د نوښار هسپتال او د قاضي میډیکل کمپلیکس دې نه هغه لیمیټډ کمپنیانې جوړې شوي چې دغې کې کومه مافیا ناسته ده نو د هغوی کار هغه پیسې خو یې ساق خو یې ختم کو پیسې هم لاړې اوس د دې په ذریعه بار خپلې بزنسز جوړوي او هغه ادارو ته مریضانو نه پیسې او سرمن راخپل دا د هغوی کار دی. خبره ده چې تاسو خبره وکړه انټي کرپشن ډے بیا دغه خبره ده نن ورځ چې کومه ده خبر هم د انټي کرپشن په ډے باندې ده نو دغه انټي کرپشن کې نن دلته په نوښار کې چې کوم سرکل افسر ناست دی هغه اسسټنټ ډایرکټر دی دلته کې یره قضا کم یاد کم نو 30-35 اهلکاران په انټي کرپشن دفتر کې ناست دي سار راځي او صرف حاضري ولګي او بیا واپس دغې نه پس غیب شو په دې باندې غیب شو فایلونه واخلي چې زو مونږ انکوایري کوو نو دا څنګه انکوایري ده چې ستا انټي کرپشن سره خواته دیوال په دیوال لګېدلې معدنیات تا سره دیوال په دیوال لګېدلې پاپولیشن آفس چې په اډټ کې په هغې پیرې راغلي دي او د هغې باوجود چې کوم دی هغې ناستې کاوې روټۍ